تابعداري او بندگی، تابعداري او اطاعت کول له حکم منل نه دا و بندگی ده. او دوی ته زنانه ګډوي، ښځې ورته ګډوي، ښځې د مصافحې لپاره راولي چې دا ټرمپ زموږ خوشحاله شي. که تا د سعودي او د دوبۍ د حکمرانانو ته په خپله هم ګډ شي که نه، وګورئ دا ټرمپ ته خوشحالي خبره پوهېږئ. قرآن موږ ته فرمایي، الله موږ ته فرمایي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یهود او نصارا ستا نه چېرته نه خوشحالېږي تر دې پورې چې ته د هغوی د ملت تابعداري وکړې. یوه خبره دا ده چې ټرمپ به دې ځکه خوشحاله چې هغوی د ملت تابعداري کړې وي. د ټرمپ په دې خپل تقریر کې ویلي چې زما خوښه دا ده چې کومه ابراهیمي ملت دی په هغې کې داخل شي. د ابراهیمي دې نظریه جوړه کړې ده د ځان نه. د دې غرض دا دی چې یهود او نصارا او مسلمانان ټول راجمع شو او یو دین ساز کړو او ټول په هغې باندې عمل کړو. نو مشترکه یو شی ساز کړو، یو اچار ساز کړو، اچار مذهب په هغې باندې عمل کړو. پیغمبر علیه السلام ته دا پیشکش نه و راغلی. پیغمبر علیه السلام ته دا پیشکش راغلی و یو کال ته زمونږ د دې الهو بندګي کوه او په بل کال به موږ ستا د الهو بندګي کوو. پیغمبر علیه السلام به دا نه شو ویلی چې تا زما د دې رب په اول کال بندګي وکړې، نو بیا د هغې نه پس به خیر د ستاسو د هغې کوو. نو چې یو کال یې د الله بندګي کړې وی، نو ځای ته دا سوال راته چې کېدای شي دا به صحیح مسلمانه شوي. پیغمبر علیه السلام ورته دا خبره ونه منله، ځکه د دې خبرې اصل او جرله غلطه وه. اصل او جرله غلطه وه. چې کومه ابراهیمي معاهده ده دا غلطه دغه عقیده ده، نظریه ده چې ټول اریان به یوځای شوي او دین به پکې راوباسو. د عربو سره چې کېدای شي په دغې معاهده کې ملګري شوي دي د اسلام او د شریعت د دې خبرو کو لحاظ هغه پرېښی او چې دلته دا اسلامي نظام او دا اسلامي نظام کوم دی خو چې هلته اسلام چې د حرمینو خدمت یادوي دا د خپلو مفادو دپاره یادوي. د اسلامي شاعر چې دی د خدمت دا د خپلو مفادو دپاره استعمالوي. حرمینو ته چې خلک لاړ شي، څونه خلک لاړ شي، هلته تجارتونه وشي، منافع وشي، دو نوې پیسې راواخلي، په حرم یې ولګوي او نوې په خپلو عیاشو تماشو باندې ولګوي. د عربو دا حالت دی. او د عربو چې کومه غیرت و هغه د خلکو تباه او برباد. یو سړي چې مذهبي غیرت وي، حیا یې پکې، به هغې عمل وکړي. نو مذهبي حیا خو به دې وکړي نشته، دا خو دې لاړه. یو سړي کې قومي غیرت وي، لکه دا پښتانه ځان ته وایي موږ پښتانه یو، موږ دا کوو، موږ دا کوو. نو قومي غیرت چې د اسلام د مقتضیاتو خلاف نه وي، نو دا ښه خبره ده. لکه پښتانه دا وایي یاره زه دا کار نه کوم، دا زما د حیا او زما د پښتو زما د غیرت خلاف ده. نو په دې کې هغه عربیت چې کومه غیرت و هغه هم ترې لاړ. خبره بله ده ښه، خلک داسې وایي آثار الآباء تظهر بالابناء، د پلارانو اثرات چې دي دا په نسو کې ښکاره کېږي. نو د دې عربو د حکمرانانو پته ولګېده چې دا ګورئ د ابن سلول اولاد دی، د قریشو د خاندان سره، د هاشمو د خاندان سره، د صحابو د خاندان سره تعلق نه ساتي. که چېرته هم د صحابو د خاندان سره تعلق ساتلی نو چېرته یې داسې نه شو کولی. خبره پوه معلومیږي دا چې دا دغه خلکو بندوان راغلي دي دلته مسلط شوي دي، دا اعراب راغلي په خلکو دلته مسلط شوي دي. الله جل شانه فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا